أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. سورہ آل عمران کی دریم ثواب بیان جہاد فی سبیل اللہ کی تنظیم و جماعت دفارے اصول بیانول. اولنے اصل آغادا ذکر شو چه اتحاد بالعقیدہ دمالگر و عقیدہ بیوئی. دویم جماعت جوڑ شو عقیدہ یودا قانون با قرآن کریمی واعتصموا بحبل اللہ جميعا. دریم د دې ځای ذکر کړي چې ارکان د جماعت هغه فعالی جماعت کې چې کوم ملګری دي هغه به دې جماعت طرف ترابلون کی د دعوت او دارنګي د تبلیغ کار وکړي. خلق برابری او طرف تا د بدو نه به منکې چونکې دا جماعت د خیر دی نو خیر طرف ترابلل وکړي. دا جماعت د شر نه محفوظ دی خلق بددی د شرونو نه منکې د ناروا کارونو به منکې. الہ العالمین وی پتاوس کی اوڈالا پکار دا چه خلق خیر طرف ترابلی او د نیکو حکم کئی او د بدو نه منع کئی. چه دا کار سو کئی نو اللہ وی دوی کامیاب دی کامیابی سر بمخش. دا آغا خلقو پشانے میں جوڑے گئی چاہی تس نشوی دی دشمنی کڑے دا دین کے اختلاف کڑے رے کارا دلائل راغلی دی کارا معجزی راغلی دی. دغی خلقو دا پارا لوی عذاب اللہ رب العالمین تیار کڑے رے. نو دا درائم قائدہ و درائم قانون ذکر گئی چې ارکان د جماعت ملګری د جماعت دا به فعالی خلق با د جماعت طرف ترابلی د دین کار طرف ته رابلی. دیکھے بیا د دغه جماعت ترتیب هم دی او دی کی هغه د خیر جماعتونه هم شامل لی چې کوم دینی جماعتونه دي دینی جماعتونو طرف تا برابر رابلل کئی. دارن کے دیکھیں دا قرآن او دا حدیثو درسونا هم دی چه ملگری با دغیر پار دعوت چلی ملگری با کمزے کے دا قرآن درس دے دا سنت درس دے دا حدیثو درس دے
دا غیر پاره ملګری دعوت چلی ځان په برستنګي د ځان نه جوړي او دسی بمنی دلوي چرګ د یم غټه غوا مې ما نه ملګری د یم خو کار باندې کوم نه بیا دې ملګری د څه ضرورت دی د دسی ملګری نه خو بیا نه ملګری خره کړ ملګری خو هغه دې چې ستاسو کار په وخت کې په کار باندې راشي هاو دیتا چې د کار په وخت د کار نه راځي دیتا بیا خود غرض او د خپل غرض او خپل مقصد ځان حاصلې نو ځکه الله رب العالمین فرمایي وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وِدِي استاسنا یوډلا یدعون إِلَى الْخَيْرِ را بلل کې خیر طرف تا یامین تبعیض دے مطلب وید استاسونا یوڈالا پتاسک یوڈالا دس پکار دا خصوصیت سرا یو جماعت دس پکار دے چه آغا دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا پارا خاصی او کمین بیانیشن بیا پکار دا والتکو منکو شیطاسو یوڈالا چرا بلل کوئی خیر طرف دا تاسو یوڈالا شی یعنی بیا ټول ته اشاره ده چې ټول تاسو یو ډله جوړ شئ او ټول د دعوت کار کوئ قرآن او سنت ته خلق راولئ دارنګي د ناروا کارونه خلق منع کوئ وی دې تاسو نه یو ډله یدون الی الخير چرا بلل کوي خیر طرف ته خیر څه شی دی ان اعطینا کل کوثر الله تعالی من ډیر خیر درکړی دی یو معنا په دغه ځای کې دا ده او خیر کثیر ډیر خیر څه شی دی قرآن په خپل ذکر کوي چې ډیر خیر د قرآن او د سنت علم دی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا د حکمت نه مراد دلته مفسرین ذکر کوي علم قرآن او سنت دی چاله چې علم د قرآن او د سنت ورکړی شو الله وی دل ډیر خیر ورکړی شو نو دلته د خیر نه مراد څه دی رابلل بکې قرآن طرف ته رابلل بکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان طرف ته حدیثه قطاره بنګي نه د الله صفا دین ته خلق رابلی وی دې تاسونا یوډلا شراولل کې خیر طرف ته ويامرون بالمعروف او حکم بکې د نیکي وینهون عن المنکر او منع بکې د نارواونه معروف ما وافق الكتاب والسنه هغه مسائل ته خلق رابلی چې کوم د قرآن او د سنت موافق دي کومه مسله د قرآن او د سنت موافق ده اغي طرف ته برابرل کوي او منکر ما خالف الكتاب والسنه دا هغه کارونه به خلق منع کوي چې هغه د کتاب او سنت خلاف دي او دا دواړه لازم او ملزوم دي ګوره چې امر بالمعروف کوي د نیکي حکم کوي خود بداینا منع نه کوي نو دا کار دې نیمګړی دی د بداینا منع کوي خو نیکي حکم کوي بیا نه کار نیمګړی دی نه دا دواړه برابر کله موږ څه وایو او د څه کار کوو نیکو ترا بلل کو خود بدونه منع کولو نکو نیم دن مراتی کڑے دے حالانکہ نیکی ترابلل آسان کار دے وہ دا بدائی نمانا کولا گران دے نہیں دیکھا دا خو آسان دا چلکا مل رازان ویگی پا خبرہ
او چې هغه دی یو ناروا کار کوي او ته دا کار مه کوه، دا خبره څه ده؟ خطرناکه او دا ګران. د دې وجې نه علما ذکر کوي چې کله یو سړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په صحیح طریقه باندې کوي نو لم یدع للمرء صدیقا، د سړي په ملګری نه پاتې. ولې په دې ملګرو کې مختلف قسمونه دي کنه، مختلف خلق برازي. څوک بدشي هغه با سود خوري، نو چې ته د سود مسله وکړې او هغه د سود نه منع کړي نو هغه د نه خفه شو، صحیح ده. بل به جوارګري، بل به ګانې بجانې اوري، بل به بل کار کوي، بل به بل، چې دې ته منع کړي چې به دې ویني چېرته وپټېږي، صحیح ده. نو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او څوک هم کوي نو لم یدع للمرء صدیقا. او دیو جن علماء دام ذکر کوي چې اذا رأيت العالم كثير الاصدقاء، چې مولا دی ولې چې داغه ملګری سیواجی او ډېر ملګری دي، فعلم انه مداهن، پته لګي چې دا سړی مداهن دی، د دین په مسائلو کې سستی کړې ده، دا حق نه دی بیان کړی، دا حق بیان کړو نو د ملګری به دومره نو. شیخ د وسان اور الله مرقده یو طالب لګلو زیته د درس لپاره، درس وکړو واپس چراغ نو کارګزاري ته ورولا. هغه ورته وی او یره چې خلک ډېر قدر من خلکونو، ډېر عزت من خلکو، ډېر قدر لاله کړی او با دا خورا کونو زما په سرو او ډېر قدر او عزت لاله کړی. مشران یې هغه ویل حق دې نه دی بیان کړی، حق دې نه دی بیان کړی. کته حق بیان کړو نو پتا باندې پتا به خلکو چرګان نه خوړل، پتا باندې به خلکو د کمدنو غرګي خوړل. وایي خبره نو دا کار ګران دی سیبا. او ګوره تاریخ موجود دی کنه، تاریخ موجود دی. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنې بیان کوي د کانو باران کی تمره خواږه خلوا، تمره پسته خلوا، د اخلاق نمونه وا. خداغي باوجود چې د الله یو چې لام الف لا کینچی لام استعمال کو او ور سے کټ کړو او الا الله ثابت شو نو خبره سخت شو. د دې وجنا د کانو باران هغه شروع شو. دارنګي نور انبیاء علیهم السلام تاریخ ګورا. د دې وجنا علما ذکر کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ګران کار دی. دارنګي بعض علما دا و اذا رأيت العالم، کله یو ملاوین چې هغه د بادشاہانو دربارونو کې ډېر کېنی پاسي وی پته لګي چې فعلم انه لسون، دا ډاکو دی، غل دی، دا سره غل دی، دا ګوري د دین ډاکو دی، دیني پټ کړه دی. اے سو کپڑے پټای، دا زنانه منیاری پټای بازار کې، صحیح را څوک د کپړو غلې او څوک د چرګانو غلې او څوک د بل څه غلې، څوک د بل څه غلې، څوک د شوتلو غلې، څوک د غیا غلې. او مولا ته هغه بے دینه مولا د دین غلې، دین پټای، مکه پټ کړه، حسین پټای، د خلکو نه ټول دین پټ کړو. کله به کفن پټو او کله به چې کم دینو لړنی الوا پټولا او کله به سکول، کله به سکول. وسه هغه فرمای چې قال منه لسون، دا ډاکو دی، غل دی، دا د دین غل دی، دین د خلکو نه پټ کړی دی.
هدا دیو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا فریضه ده. حدیثو کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ذکر کړي چې ګورا بخاری او دارک امام ترمذی ذکر کړي نبی علیہ السلام مثال دا خلکو دا سړیو چې هغه چې کوم دینو خلق منع کوي د ګناه او دا سړی چې هغه د الله په محرماتو کې واقع کېږي. مثال دا خلکو دی چې دوچه ته کشته کې سواره دي یو چت بره دی یو کته دی دا بره چت چې دی نو دا اوبو ته نږدې دی او براغلي خلک دا کته چت والا بره خېږي نو د هغې باندې لار ده نو بره په زیرامال کې شته دا کته خلک دا سوچ وکړي چې بھائی دا ډېره ګرانه ده بره چت ته ختللی او کوزېدلي که نه او د خلکو ته هم تکلیف دی ذکر دی په مخه باندې تګ راتګ دی مونږ به لاندې په دې کشتۍ کې سوری وکړو مونږ ته به اوبه راځي بس مونږ به ځان له اوبه راخلو اوبه به سپمو استعمالوو به دوی سوری شروع کړي چڼۍ څټک راواړي دا بره خلک دا یې ښه ویني خو منع کوي نه چې سوره یې وکړه اوبه به رادننه کېږي د کشتۍ اولنی منزل چې ډوب شو نو دا دویم به خود به خود ډوبي او که دا خلک راپاڅېږي او د دې خلکو منع کړي او لاس یې ونیسي لکه دا څه کوئ او د دغه ګناه نه د دغه کار نه منع کړي د کشتۍ د سورۍ کولو نه نو دی به هم بچ شي او هغې به بچ شي. دغسې مثال د هغه خلکو دی چې ګناهونه کوي او هغه خلک چې هغه نه منع کوي که منع کوي خو دی به هم بچ شي او که نه منع کوي نو دی به هم څه شي تباه شي. بني اسرائیل کې مخکې تېر شوی سورة البقره کې درې ډلې وي الله رب العالمین په هغې باندې د خالص کار منع کړی سورة الاعراف کې هم راځي دوی هیلې او چارونه شروع کړه درې ډلې شوې یو ډله کار کوونکي دویمه ډله منع کوونکي او درېیمه ډله شیخان هغې به شیخ فرید او خوله پټه بهتري ده او هغې دا وې مړه د دې ځان له قبر دی او زمونږ ځان له قبر دی. کله چې عذاب راغی او الله رب العالمین د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړ کړه نو هغه کوم چې چپ دي د هغې نه قرآن هم چپ دی د هغې تذکره نه ده کړې علما ذکر کوي چې د هغې نه هم دغه عذاب ورکړی او کوم خلک چې هغې د دغه ګناه نه منع کول ګوره ګناه وخا د ګناه نه منع کول د دغه چلونو نه منع کول نو هغه خلک الله څه کړه هغه بچ اعراف کی تفصیل د لما تایذون قوما الا ملکهم ولی واس کوي ولی نصیحت کوي قوم ته چې الله یې تبا کوي او معذبهم عذابا شدیدا یا ولا الله عذاب سخت ورکوي هغې د دعوت دو فائدې ذکر کړې قالوا معذرة الى ربکم یو د دعوت او د ګناه نه د منع کولو فائده دا ده چې ستا غاړه الله ته آزاد شي معذرة الى ربکم د پاره د بانی د پاره د عذر ستاسو راسته ځکه منع کو چې الله ته غاړه آزاد شي الله ته بیا موږ ووایو چې موږ خو دې منع کړو خو دې نه منع کېدل زموږ خبره نه منله ولعلهم یتقون دویمه فائده دا ده کېدی شي دی ځان د دې ګناه نه بچ کړي ولعلهم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به الله وی کله چې هر کاغه چې دی ته نصیحت ورکولی شو نو انجینا الذین ینهون عن السوء هغه خلق مې بچ کړه هغې له اخلاصه ورکړه چې هغې د بدۍ نه منع کوله واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون او نافرمانه مې په سخت عذاب باندې ونیول گرفتار مې کړل. نو د دې وجه نه بل حدیث کې راځي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے څنګه چې ګورا د دعوت یو حصہ دا چې سړی تبا د نیکو اعمال حکم کې بلای سیدا دا چې د بعد بدو اعمالو نه منکه وسط د دې بدو اعمالو نه نه منکه نو دا سره بیا بایکاټ کې چلوږي بایکاټ دا کو وډیران کو وډیران بایکاټ کو تو چرته وډیران د یو بل سره سره شي جګړه راشي نو پاغه بایکاټ کو په ګوله باندې کو خبره پوښي په نورو کارونه کو خدا الله په دین باندې چرته بایکاټ قول یا ایها الکافرون قل هو پیغمبران اے کافرون دا خبر وړه رغینو هغه ډیره پګه په لګی دی ایدا لا اعبد ما تعبدون زما استاد نکیږي خانان او ملنګان سره کلی او چرتا عزیز خان او چرتا ملنګ عبدالرحمن صحیح ده بای خبره جدا ده او ته په ویتر کې سوای وانا خلا وانا ترکو ما یاب جوړ ارش کوای خودرو ومن کې درو وانا خلا وانا ترکو ما یاب جوړ من با جدا کې ګو من با پریدو هغه سو کو یاب جوړ کا جستانا فرمانی گئی جستانا فرمان دنو زمان مصورانه دا دا د ویترو فاخرنی رکات چې ارما سوتن وایو چې کوي کنه خبره پوښ خو خبر تی نه چې دا ما څه ویل وانا خلاو وانا ترکو ما یفجرک اراونګي راغی چې سره ناغله مون صحیح نه ورته نو چرته چې چا ورېده دا دوای قنوت تر بر خلک لوی لګوموي صحیح را نو دا وینو په دې کې څه بل سویل ها اوري ولا څه ډېر څه پکې ویل خپل جوړ کړي وا خپل جوړ ها دا باندې دي او دا پکې لګرانم دې مونږ کې کنه هذا دی وجنا نبی رسول الله سلام فرمائے بنی اسرائیل باندې چې عذاب راغلو نو هغه بخلق نیکي ترابل د بدین به من کول او سبا به سره غم خادي چې کله به نه من کېده نو به مستغم خادي کوله غم خادي به کوله اوس کله وای کړه یره چې زما په وسه نکیږي وس په پینه راشي په دې خو دې وسره چې دا کور او تفرید او چلاړو متاسو مبارک او واده مبارک وایي صحیح ده دا بعض ځای کې د خلکو دا غزان تغیر دیندار او چې واده او غم ګره د دیندارۍ پتا اصل کې پته کې لګي په غم او خاصه کې ګره ها اته سړی ځان ډیر هغه دغه د ځانه جوړ کړی او کې دې چې ځان د دوره کاته نه پلو کې نو د وحي انتظار وکړي چې اوس پرش دومره ځان ته خوي او چې واده پر راشي یا په غم راشي نو بیا هغه د نور خلقو نه لګ اخو لګور مخ دیندار خلک بیا غړي ويره چې وس نه کیږي چې وس نه کیږي نو دا خو د وس کیږي کنه لاول د مخکې خپل ترتیبات برابر اول پکار دي هم دې راو دا ځوان پر سوال ضرور واده دي صحیح ده هغه روز په دې غم کې دی چې څه کار وو په دې لږه با جوړ لې کنه بلګری خو می الته خو تا ګران دی نو دا مطلب دا دی چې دا جنگ بدل ته راوړو نو به ورپته لکه دا یو بل گاډي نیم لا شي هغه به ترتیب برابر کوم به ورپته دې نه جنگ برابر صحیح ده نو ما ورته زه خو ارته ته تیار یم خو یو خبره ته تیار نه ما دې لاقینم بنالم خبر نه یو چې دا غزه داخله کې ډېر خطرناک دي
هغه پر وړونم غړيږي او په وجرونه کې کېدې چې په جماعتونو کې غړي نو مې په شرم باندې و شرموي چې زما مقتدیانو ته راشه په جنگ پسې او دلته کې چې کوم ده نو څه ده مېله سم ګرم کړي نو مې غوړې بیا به یو خبره زما بیا اقدام کوم زما څه کوم اقدام کوم به شاورانوم غړي کتره کرا ته د دې ذمہواری اخلي خبره پوښتنه ذمہواری اخلي دغه بیگامه والد سره راوته ته نه وای زما د وسه کار نه دی وای ته څه کوي مې زما د وسه دی ته به خیر وای ته پوهه کرا سره خیال دې اوس ته با کاته د څه ضرورت چې مې کتی ذمہواری اخلي چې دای با په قلار راځي په قلار بزي او دلته من په قلار کې نه پاتې نو ټیک ده او کله نو ګورې به پکې زه نیم ٹھیک ده او مې چې په هغه وخت کې خفګان جوړیږي نو دا غي نمخ کې خفګان څه دي خدای یاد شي اوس دا به ورینه باندې نو ما دیوی چې دا خیر ده کړه دې طرف په لارې ځنو الکان دي کنه الکان هم بس الکانی نو دوی خپل نشه ده وی خیر ده کړه دې طرف ته درځي خدای ته باندې کې خو له په لارې ځخه دې خو کې مې په لارې باندې کې مې ته کې د خپل ډوړې مردارې مې ته خبره زما د ماما د زوی واده او هغه په کې تش موبایل غږولو زورانه مې ورکوله او وخت دا موبایل نه وړې موبایل ایوه خوشو وون درز ما خوراک نه کړي سره د دینه چې غټول پروګرام زما په ذمہواری وو ټول ترتیب ته زو ولاړو وما دسه روزه کړي وا لکه څنګه چې حقیر روزه صرف بوی مې راکړې ده نور مې خوراک نه دی کړی بیا ما خام ما خوراک کړی دی وغم هغه دی نه یال من خو د دې سيزونو نه الله دې توفیق نورم راځي ځان سره اول ورځ یو ځای کې ناستو نو دغه د بیان نراله معلوماته استاد جی وی بس پروګرام تیار دی نو مې ولې تاسو زماره طبيعت پته نشته وی نه کنه دا خو زموږ خپل ترتیب دی مې زم ویل چې تاسو خپل ترتیب دی عمر تاسو دی نو دې ته وایي چې دا شیخ ناروا شي خدا دې خیال دې وای زه صحیح د درلی نو سړی زورور راوی دی چې راوی لګل نو دفتر کې را سره نور کسان نه صحیح ده ها په ما باندې ډایرکټ دې سیس بوی لګي چې په ما بوی ولګي طبيعت مې ګډوډ هغه ته مې لکه څه بوی د ته محسوس شو نه جنا څه نشته نه بس راځي مې ما ته محسوس شو چې دا شی څه دی ګاندې دا شی شومه ده خیال دې لکه خپل ترتیب دی اوس هدي تیر ورځ کې تیر اتوار غالبا کابل اتوار تمام مقتدیان کې واده بس الله دې معافي وکړي نو کنه نو خدای تاسو ته پته لري چې واده خدا غالي لکه د پښتنو د قران آیاتونه دي د پښتنو د قران آیاتونه خبرې ته وځي چې واده په غړېدو او مړې په جړېدو درني دا د پښتنو قران دی صحیح ده نو او دې کې هم چرته یو ځای کې واده ځوانو دعوت ما عملګری ته وې چې د کار به وکړو چې دې مقتدیانو ته بصیره پذیری وکړو خوراک باندې او هغه بل چې دا هغه صفا دې هلته بلا شو خوراک الله رب العالمین ترتیب تا ګورا چې دوانه را نه پاتې او دا هغه ورځې خوراک الله رب العالمین چې تاسو غاټه کام راځي کله وایي ګور تکلف پروګرام ګور تکلف پروګرام چې
چې دا الله رب العالمین په دین کې غیرت وکړو الہ العالمین به خوندور پروګرام درکې ګوري وایي په خبره به لږ سات بعد هغه چاول چې عملګرو خړې لږ سات بعد مال د کور نه خپل ترتیب چاول راځي ما ته پوښتنه کوي دا چت په مې په کاغذ هغه نه وی کنه هغه نه وی کنه نو احمد دا بل چارو مثلا بیا وخت دل وا کورانه پروګرام له کور کې چا پخ کوي ته پته ولګي کنه ما ورته چې پاګه دې کې څه پروته بلکې چې چا خړلې نو داغه هغه بوی ما ته محسوسيږي چې وای ځنن ګن خړلې دې دې لکه دا ګرمه کې چې خړلې کنه دا به مخه دا بوی نه محسوسيږي دا خپل بوی دی او برچا باندې ملي برچا په بازو نو بنی اسرائیل او داغي سره بیا خوراک کاټ کو او داغي سره به چې کمانډانو سره نکاحونه کول داغي سره به بایکاټ نه کو تعلق به ور سره ساتو نو الہ العالمین پاګې باندې عذاب راولېګو او داغي زلونه د یو بل سره ګډ وټلو او الله رب العالمین وایي چې لغین الذین کفروا من بني اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم خلق باندې لعنت شوی په بني اسرائیل باندې خیره او عیسی علیہ السلام کړي وی داوود علیہ السلام کړي وی کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه دا نارواونه من نه کولا هغه ناروا به کولو دکا سال چرګانې جنگول بوډا ورته ولاړو جبرئیل الله راولېګو الله اسمته په الټا ویل یا الله دغه ځکه یو بوډا دی او هغه خوستانه فرمانی د سترګې د رقم رم نه کوي هغه ول اولې په د الټا د په خوا کې دا ګناه کیږي او دای نه منع کوي د دیو چې نه دنیا کې الله عذاب را لګي نو اگر هغه عامي بیا ها اخرت کې به بیا بچ کېږي هنو ځکه الله فرمایي حکم کوي دنه کو او مرب کوي د ناروا او نا او اولئک هم المفلحون او دا کسان هم دې کامیاب ولا تکونوا کالذین او مکه کې پشان دا کسانو تفرقوا چې تفنشوي دي وقت لبو اختلاف کړه ده من بعد ما جاءهم البينات پس کا غنا چراغلی دی دوی تا کار موجزی تفرق و اختلاف کړه مطلب دشمنی دا یو بل سره طرف غنی دا اختلاف دا مراد دا دی چې په دین کې اختلاف کړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تمام امتنا دو اویاډلې وي خو زما امت بدري اویاډلې شي او بیا رسول الله فرمایي كلهم فی النار الا واحده ټول به جهنم ته ځي مگر یو با بچ صحابه تاسو کې د صحابه او د خلینو قربان شمه او د ذهن او سوچ او فکر نه خدای چې تاسو کړي نن سبا ار سره په ځان باندې مهر لګي وی دا غزیمه دا زیمه نه پیغمبر خدا په خپل زبان مبارک باندې خبره ختمه کړی دا صحابه وی دا خلاص اڑلا کما یا ودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما انا علیه و اصحابی کما طریقه باندې چې روان یم او زما صحابه روان دي په دغه طریقه باندې څوک روان دي نو دا اخلاصې دن کې ډاله ده او څوک چې زما د طریقې نه هټ کر خلاف روان دي او زما د صحابه د طریقې نه خلاف نو دا خلک خلاصې دي اوس باندې دسي بدعات او شرکیات د شرکیات او بوجي د شرکیات او ډیفوان او د بدعات او ډیفوان او هغه ویننه دا کوم فکر دا څه شریعت تر واډاله وي مونږی درې ویاي ماډاله پکې وي مونږی صحیح را دا خلاصې دن کې ډاله مونږی نن رسول الله په خپل خبره
ختم کړی دا بس چې څوک په دې تنظیمونو کې نم دی خو چې د الله د حبیب تابعدار دی د صحابه او تابعدار دی دا سړی خلاص دی او که یو سړی داسې دی چې د اوچت تنظیم سره تعلق دی د اوچت جماعت سره تعلق دی خو دې د الله د حبیب تابعدار نه دی د صحابه او تابعدار نه دی دا سړی خلاصېدلی نشي فتا غنا چراغلی دیتا کارا موجز او کارا دلائل و اولائک لهم عذاب عظیم دا کسان دید پارده لوی عذاب یا ورطوش والتکم منکم امت یدعون الى الخیر وید استاسن یوڈلا چراب لکی خیر طرف تا ویامرون بالمعروف او حکم کیدنی کئی وینہون عن المنکر او من کیدنا رواؤنا واولئک هم المفلحون او دا کسانم دید کامیاب ولا تکونوا کالذین امکیگئے پشان دا کسانو تفرقو چی تسنشوی بی واختلف اختلاف کڑے من بعد ما جاؤں البینات و فستاغنا چراغلی دیدوی تاکار مجزی واولئک او دا کسان لهم عذاب عظیم ددوید پارد عذاب لوی واخر دعوان ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل لجن والسلامة من كل اسم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من